ګورئ دا یو خبره واورئ. معلم کار وکړه د الله بندګانو آرام نه کړي. زه څنګه د شیخ صاحب مخکې بیان وکړم دلته خو چې زه رالم زما اوس د اخري راخېږي زه یم چې زه به بیان څنګه کوم. شیخ صاحب موجود دی زه د هغې مخکې بیان نه شم کولی. چې تاسو ما مجبوره کوئ نو زه به شیخ صاحب ته منت وکړم هغې به لاړ شي. زه به یو دوه خبرې ستاسو مخکې بیا وکړم انشاءالله. تاسو په خپل ځای کښېنئ انشاءالله. خدای بندگانو الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انتہائی قابل قدر مشایخ عظام، علماء کرام، نن زمونگا استاسو پا مرکز دارالقرآن پنجپیر کی د ختم القرآن شپه ده. تاسو ټولو ته معلومه ده چې زمونږ د مرکز ختم همیشه په 20 رمضاني د څه عوارضو په وجه هغه ختم را مخکې شو، او سبا انشاءالله 20 روزه باندې به د قرآن عظیم د درس اختتامی او اختتامی دعا کیږي. دا د جماعت اشاعت التوحید و سنة عالمی مرکز دی چې د اشاعت التوحید و سنة څومره ارکان دي، څومره ملګري دي، نو الحمدلله د دې مرکز سره د زړه مینه او محبت دی. د هغې مینې او خلوص په وجه الحمدلله په لکونو طالب العلمان، علماء کرام، نارینه او زنانه دې ځای ته راځي د قرآن عظیم درسونو ته، د احادیثو درسونو ته، د ختم موقع ته چې د ملک د خلکو نه ډکي او بې حسابه خلک هغه را رواني. د هر سړي زړه خو د چا څه مجبورۍ کیدی شي د هغې وجې را نه شي، خو یو شاعر وایي یا راحلین الی البیت العتیق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا. اے خلکو چې تاسو بیت الله ته ځئ او بیت الله ته لاړئ، تاسو جسمن لاړئ، وسم وو او منګ روحان لاړو. یعنی معنا زړو مالته خطلې نشو عوارضې د ختم دا موقع داسې یو موقع چې د ټولو اشاعت والاو مینه یې ورزوي چې دې موقع لراشي. خو څوک په بار ملکونو کې لري، څوک مسافري را رسېدی نشي، خو د هغې دړه نه یو الله خبري چې دا منظر هغې ویني. خو شکر دی الحمدلله د نیټ ذریعه ده که یو سړی په بهر ملک کې وي نو هغه د دې نه مستفید کیدی شي. عام خو شریعت کې 2 اختري او 2 خوشحالۍ، یو د لوی وړوکې اختري، یو د لوی اختري چې دا شریعت مقرر کړی وي. خو یو هغه خوشحالي ده چې هغه د موحدینو د خوشحالۍ او د هغې د راجمع کېدو یو ورځي، هغه د دارالقرآن پنجپیر د ختم ورځي. دا د موحدینو یو بل اختر دی او د خوشحالۍ ورځ ده. لکه یو شاعر چې وایي په ما نور روجی منیسئ شیخانو، په ما نور روجی منیسئ شیخانو، ما بیگا جانا لیدلی دی اختر دی. زمانگ اختر نن دی الحمدللہ، اختر تا خلق خوشحالیگی، خود من دا اختر دا د موحدین د قرآن عظیم د درس اختتام، دارالقرآن پنجپیر کې د درس اختتام، دا د اختر نوم لوی خوشحالی. دا هر موحد زړه په دې کې خوشحالی. الله رب العزت دې دا خوشحالی همیشه په موږ او تاسو دغه شان لري. عزتمندو مسلمانانو ورونو، دا د شیخ القرآن رحمه الله
او د موجوده شیخ صاحب مد ذله العالی د اخلاص نخ او نمونه ده چې الحمدلله سره د دومره رکاوټونو سره د دومره مشکلاتو د تکلیفونو چې د زیو تکلیفي دارنګي دراتلو تکلیفي د کېدو پاسېدو تکلیفي د کېناستو تکلیفي خدا د موحدینو سیلاب را رواني هغه مخکرو کې ما په نیټ کې کتل چې د شپې د 12 نه وخته ګیټ کولاو شو طالبانو په منډه راتدن راتلل او ځان له زینی وو خلکو سره لوی لوی ځایونه او هغه کې څوک ناس نه وې دونه به د میاشتې تنخواه ورکو کتابونه ولای اخر کې ورکي لنګري خوراکونه اسکاکونه دلته خلک بیٹکونه په کرایه باندې نسی خپل خرچه کوي خپل خوراک کوي خپل اسکاک کوي او کوشش کوي چې زیراته ملاو شي خوش نصیب هغه دی چې مرکز کې دنه ورته ځای ملاو شي خلکو ته ځای نه ملاویږي څوک د ونو د لاندې او څوک یو ځای کې او څوک بل ځای کې ناستي نه د نارینهو ځای شته او نه د زنانو الله رب العزت د نورم دی له ترقي ورکي دا د اخلاص نښه ده د شیخ القرآن مد ذله العالی چې هغه د خپلو شاګردانو او د خپلو ملګرو سره مینه او محبت کوي قرآن عظیم دا انقلاب راولي قرآن هغه انقلابي کتاب دی دا کم انقلاب چې راغلی دی دا د قرآن عظیم د وجې نه دی دلته نه مال تقسیمیږي نه دولت تقسیمیږي دلته علم د قرآن عظیم او علم د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیمیږي دا وجه ده چې علامه اقبال وی فاشو گویم آنچه در دل مزمر است فاشو گویم آنچه در دل مزمر است این کتاب نیست چیزی دیگر است چون به جان در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود وی سپا در توی مرا خبره چه زما زړه کې ده دا قرآن عظیم یو ناشنا کتاب دی کله چې دا د انسان په جگر کې راشي بدن کې راشي د انسان بدن کې انقلاب راولي او کله چې بدن کې انقلاب راشي نو بیا په ټول جهان کې انقلاب راولي دا د انقلاب کتاب اللہ پاک فرمائی ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام یقینا دا قرآن عظیم لا رخی آغی دین طرفتا لا رخی آغی عقیدی طرفتا لا رخی آغی عمل طرفتا چیغ برابر دے او مضبوط دے الحمدللہ زمانگ استاسو مشن آغا دے دا قرآن عظیم عام کول سک الحمدللہ نن قرآن عظیم در سنام آغا خلق چے آغی باویل سوار رسولومی نئی کری آغا با قرآن عظیم نوائی آغا خلق چے آغی باویل دا پر رمضان کے دا قرآن در سنوائی دا بدعت دے حالانکہ بدعت پا تعریفم نپی بدعت خواهی توئی چې هغه قرآن نه ثابت نه هغه د نبی د سنت نه ثابت نه د صحابو نه ثابت دا عمل خود رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری کی حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رمضان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب جبريل راته فیدارسه القرآن الله اکبر فیدارسه القرآن نبی علیہ السلام سره به د قرآن عظیم داور کو جبریل بوی نبی علیہ السلام تھا نبی علیہ السلام با اور جبریل تھا اور طول زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی د قرآن عظیم دور کړی دا الله اکبر یاد شو خبره بخاری شریف کی دی طول عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قرآن عظیم دور کړی او کله چې اخیرنه زمانہ وا اخیرنه کالو الله اکبر عمر چې تیریږي دومره د نیکي سیوا کول پکار دی کله چې اخیری کالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم
نور نبی علیہ السلام د دنیا نتا پاک کال د الله نبی دو کرت جبریل سره د قران دور کړو پوښښ کنه دا دوره بدعت نه ده دا د بخاری حدیث نه ثابت دا د جبریل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه الحمدلله دا طریقه د شیخ القرآن رحمت الله علیه وا داغه د شیخ مولانا حسین علی رحمه الله داینا مونږ ته پاتې دا زمون موجود د شیخ صاحب مدذله العالی ارکال په د قران عظیم دوره تفسیر کوي داغه شاګردان په خپل ځایونو کې د قران عظیم دوره تفسیر کوي اغه فنا فی القرآن الله اکبر شیخ القرآن رحمت الله علیه چې ټول عمر د قران خدمت کړو اخیری د مرګ وخت کې شاګردانو توصیت کوي وای زما مرګ دانه ده چې تاسو ما دفن کوي په ما خاور راواړوي زما مرګ بدای چې تاسو د قران او سنت درسونه پرېدوي پوه شئ تر سوچ دا جاری دی نو زه ژوندې ما الحمدلله نن شیخ القرآن رحمه الله هغه که وفات دی نو داغه میشن هغه ژوندې دی الله اکبر میشن د شیخ القرآن رحمت الله علیه ژوندې دی درسونه د قران عظیم تازه دي مرکز د قران عظیم په درس باندې ژوندې دی هغه تر تازه دی مرکز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په درس باندې تر تازه دی شیخ القرآن رحمت الله علیه وصیت کړو موجوده شیخ صاحب مدذله العالی و فرمایل وای ما ته ویلیو چې د دې زینبا د قران درس دا نو چتوي د دې زینب د احادیث درس نه لري کوي الحمدلله غدوار درسونه نورم په ترقی شو فنونم جاری شو ورسره دا مرکز دی الله تر قیامت جاری لري او الله رب العزت دې زمونږ د شیخ صاحب په عمر کې په صحت کې په کور کې مال او اولاد کې خیر او برکت واچي مرکز دا بغیر د یو چلون کې نه چلیږي مرکز د دې لپاره د یو امیر د یو مشر ضرورتي داسې مشر چې هغه د خلکو په اعتمادي هغه شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری سے مدذله العالی دی ما سره دا احساس دی الله دې هغه وخت نه راولي الله دې هغه دور نه راولي د دې کمې دی الله مونږ ته نه محسوسي د دې دا سورې دی الله تر همیشه تر ډیره وخته زمونږ په سر باندې زمونږ په بدنونو باندې د پاسه لري الله رب العزت دې له ډیر ژوند د خوشحالۍ سره ورکی اب ډیره ګران او رضی چې شیخ القرآن سیب نه نو بیا به د مرکز سهالي بیا به د جماعت سهالي دا هغه جماعت دی چې د دې د اوبو په ځای د زړه ویني ورکړي دي هغه مرکز دی چې د اوبو په ځای د زړه ویني ورکړي دي الله رب العزت دې دا تر تازه ساتي چونکه زه دې ځای کې بیان ځکه نشم کولای چې دلته زه شاګرد یم زه طالب یم وکاله ما الحمدلله په پنځپیر کې قرآن ویلې دی او اوسم زما ارمانی زم کاش چې سړی د مولا نومور پسې شي کنه نو بیا د عوامي نه پرې طالبان خو زه ټول مرکز ته راولېږم زما عادت دی اوسم دلته طالبان بناستی ما خواله راشي زه ورته یم بهي چې مرکز کې درسي نو زمونږ د درس ضرورت نشته مرکز ته لاړ شئ درس لا او زه ځان سره طالبان نه دی رکوم اکثر مرکز ته رالیږم هغه عوام چې هغه د کلي او هغه دلته روزانه تللی راتلی نشي زنانۍ چې هغه د کلي هغه تللی راتلی نشي نو بیا مجبوري شي هغې ته درس شروع کړو نو درس زمونږ شروع او بیا په دې ورځو کې ناڅاپه د حالات هم ګډوډ شو مونږ خو ښه په سور باندې درس روان کړو او زمونږ ختم په 25مه روژه نو مونږ ویل زه انشاءالله د مرکز نه مونږ یو ورځ نیمه مخکې خلاص کو زما عادت به دا و چې 26مه روژه باندې به ویسا کې د ویسا شیخ صاحب رحمت الله علیه د درس ختم او په 20مه روژه باندې به پنځپیر کې نو ما به خپل ختم په 25مه وکړم چې د ویسا ختم تم فارغ یو او د پنځپیر ختم تم فارغ یو خو څه کار داسې وشول چې حالات एकदम ګډوډ شو درس ډیرو بس منګه حضور ولګو شیخ صاحب خلاصو وی اما ول عوام خلک دې خو په خلاصم بیان پیږي زمونږ درس کې نو موږ ته لفظي ترجمه شروع کړه نو زرم هغه درس را نږدې کې ان شاء الله سبا د مرکز ختم دی او پسې بیا بل ورځ خپل ختم کوو نو الحمدلله
درس جاری دی. خبره مې دا کوله زما مری هغه خراب هم دا ټول ورځ درس مې د هغې د وجې نه زما ضمیر دا نه منل. ما خو ویل ځان ته کمره کې کېنم، خو طالبان راګڼ شو نو ما یې اوس دلته که کېنم نو دا لاسونه ملاول به خلک به د بیان نه وځي، زه دلته رالم. نو هغه تاسو دومره زورور وئ چې شیخ صاحب هغه ما ته حکم وکړ چې اوس به یو څو خبرې کې صرف د هغې د حکم د تعمیل په بنیاد یو څو خبرې ما وکړې. او نن د بیانونو په ځای د نظمونو شپه دی سړو، خپل نظمونه ووایي، خپل چې کوم دی نو دا د خوشحالۍ شپه ده. دا په کال کې یو شپه یې ښه پوه شئ، ځغوبل مه کوئ، ټیل ټال مه کوئ، ښه په سهولت باندې کښېنئ نو انشاءالله ډېر ښکلی پروګرام به وچلي. او که تاسو دا افراتفري کوئ نو کېدی شي چې امیر صاحب غصه شوی چې بس دې به یې خپله مخه باندې ځئ. الله رب العزت دې د صحیح عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. یا الله د کوم مرکز کې چې موږ را جمع شوي یو، الله دا مرکز چې څنګه مرکز دی الله تر قیامت دغه شان مرکز لري. الله ته دې نه نورم ترقي ورکړي. الله رب العزت د دې مرکز چې کوم اول بانیو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه، الله چې د دې مرکز بنیاد انتهایی په اخلاص سره کېښودی و، الله د دې درسونو بنیاد هغه کېښودی و. الله دا مرکز چې تر څو پورې آبادي، الله د هغې دپاره دا صدقې جاریه وګرځوه، او الله دا د هغې جهان د نجات او د خلاصون سبب وګرځوه. د دې مرکز موجوده بانی دا جانشین شیخ القرآن زمونږ استاذ العلماء شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب متظله العالی. الله رب العزت دې د هغه په علم عمر صحت کې کور کې مال اولاد کې خیر او برکت واچي، او الله رب العزت دې هغه له ډېر عمر د خوشحالۍ ورکړي. الله پاک دې د هغه د درسونه د هغه دپاره او د هغه د بیبي دپاره د هغه د اولاد دپاره صدقه جاریه وګرځوي، او د دې اجر او ثواب دې الله د هغه شهید بچي محمد یمان صاحب ته ورسوي، او الله دې د هغه جهان ښایسته کړي. الله دې دی له صبر جمیل ورکړي، او الله رب العزت دې دی له د هغې چې دی نعم البدل هم ورکړي. دا مرکز دی الله رب العزت د شیخ القرآن رحمت الله علیه په خاندان باندې آباد کړي، او الله رب العزت د دې مرکز سره چې څومره خلک مینه او محبت کوي، که عالمان دي که طالب العلمان دي که مسلمانان دي، الله دې د هغې دپاره دغه مینه او محبت د آخرت د نجات او د خلاصون ذریعه وګرځوي. الله دې د هغې په کورونو مالونو اولادونو کې خیر او برکت واچوي. دعا وکړئ چې دا څومره طالب العلمان دې ځای ته راغلي دي د لرې لرې ځایونو نه، څومره نارینه راغلي دي، زنانه د لرې لرې ځایونو نه راغلي دي او دلته کورونه په کرایو نیولي دي. څوک ځي راځي، الله د دې ټولو طالب العلمانو دپاره د دوی دا سعی او کوشش ته قبول کا، او الله علم نافع وله ورکه. الله د دوی د تکلیف او د مشکلات برداشت کول د دوی دپاره او د دوی د ټولو خاندانونو دپاره د نجات او د خلاصون ذریعه وګرځوه. دعا وکړئ چې څومره مسلمانان بیماران یې الله دې ټولو له صحت کامله عاجله ورکړي. څومره مسلمانان بې کسبه بې روزګاره یې الله دې رزق حلال کسب حلال ورکړي. د چا اولاد نه یې الله دې نیک عمل او صالح اولاد ورکړي. د چا اولاد یې الله دې ورته هغه اولاد نیک عمل او صالح لوی کړي. زمونږ شیخ له دې الله رب العزت چې دی نو نر اولاد ورکړي د خپل دین د خدمت دپاره، او الله رب العزت دې دا مرکز د هغې د کور نه آباد کړي، د هغې په بچو دې الله آباد کړي. الله رب العزت چې د چا څه قسم شرعي حاجتونه وي، الله د هغې ټول امت مسلمه شرعي حاجتونه پوره کړه.
د چا څه قسم مشکلات او پریشانی الله د هغې ټولو مشکلات او پریشانی ختمې کا. زمونږ د دې طلباو امیر مولانا عتیق الله صاحب، زمونږ د ملګري جناب سایر علي صاحب، او دارنګې زمونږ ورور سمیع الرحمن صاحب، د دې مرکز ناظم مولانا محمد صابر صاحب، د دې مرکز چې څومره مدرسین دي او څومره علما دي او څومره خادمان دي، الله دې ټولو له اجر ورکړي. څومره ملګري چې بهر ملک نه دا ټول درس یې واورېد او اوس هغې دې ملګري ته ویلي هم دي، د دعاګانو درخواستونه هم کړي دي چې موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد کوي. تاسو ته ما ولیوي چې دا هغه مرکز دی چې د ټولې دنیا د مسلمانانو مینه ورسره ده، خو بعضې را رسېدی نه شي د حالاتو د وجې، او څوک لرې دي په بهر ملکونو کې دي. دعا وکوئ چې چا هم دا درس کتلی دی واوري، او څوک هم د دې ځای سره مینه کوي، الله دې هغه ټول مسافر په خپلو مقصدونو کې کامیاب کړي، الله دې د حلالو رزق ورکړي، او الله رب العزت دې په خیر او عافیت سره کامیاب خپل وطن ته راولي. دعا وکوئ په دې ملک چې کومه وبا ده، خصوصا زمونږ په ملک او په ټوله دنیا کې الله دې د دې مصیبتونو نه مسلمانان په امان کړي. الله رب العزت دې زمونږ جوماتونه او زمونږ مدارس بیت الله شریف حرمین هغه آزاد کړي، او چې مسلمانان په صحیح طریقې سره د دین خدمت پای کې وکړي، او دا بیماری او دا مصیبتونه د الله په خپل فضل و کرم سره ختم کړي. سبا د ختم د پاره دعا وکړي چې الله موسم مزیدار کړي او ختم په خیر سره وشي. څومره مسافر ملګري چې خپلو ځایونو ته ځي، الله دې په خیر او عافیت سره ورسوي. او یو ځل دا دعا بیا وکړئ چې د دې سلی او د دې بدلی دی الله زموږ استاد او زموږ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب او د هغې کور والا او د هغې بچو ته په دواړو جهانو باندې ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.